बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिम मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन नास। फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वातसिमू बिल्लाहि हुव मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। या
أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو، دا هم آیتونه دي چې 13 جمعه ما ستاسو وړاندې تلاوت کړیو. دیکھلم بنی آیتنا د سورہ حج خاتمه ده او آخرنی آیتنا دا د سورہ صف خاتمه ده. سورہ حج دا مکی صورت ده. ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې پدې کې آغا آیاتونه چې متعلق د جهاد دی هغه مدني دي، هم د ابن عباس سے بھی یو دویم قول دی چې آیاتونه هغه مدني دي مکی دي، خو تصور د جهاد پکې په لومبي ځل قران کریم کې ورکړی شوی دی. او سورہ صف اخو صورت ہی مدنی دی او دا آخرانی آیاتونه مسلمانانو ته حکم کول دی چې د جان او مال قربانی وکوي د الله تعالی دین لپاره. سورہ حج کې اللہ تعالیٰ نم بنے خبر کئی یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. شخصی اصلاح د مسلمان او په شخصی اعمالو کې اهم شی دا منځ کول او په عبادتو کې اهم او بنیادی تصور خالص الله د پاره کول او صرف الله ہی په حیث د رب منل. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا د منځ تصور، وعبدوا ربکم بندگی یوازې د الله کول او د رب په نامه صرف الله منل. او الله تعالی وې کدا دوه کار موکړل کامیابی به استاسو مقدر دی او که معامله مو دینه مختلفی نو بیا ناکامی هی ستاسو تقدیر کې لیکل ده. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون. د خیر کارونه کوي. ما مرګرو ته ما موجوده دنیا دا په دې عذاب چې اختره دوه شیونه دنیا نه پورته شوی دي. یو خیر دنیا کې نشتا، یو برکت دنیا کې نشتا. اسلاف چې کله موجودو
دی دنیا کې خیر مو دی دنیا کې برکت مو چې کله زمونږ سلف لاړل الله تعالی د خیر خلقو تلو سره خیر موچت ک او د برکتی خلقو تلو سره برکت موچت ک اوس دا څنګه چې دا فیصله قطعی او فار ایور ده وان تعودوا نعود وان غدتم غدنا الله تعالی فرمایي کتا یو ټرن وک او بیا غزړه خبره چې کتا سټیرینګ تاو کو ما طرف تراو ګرځیدي وان غدتم غدنا نو زبم هغه خیر او برکت بیا واپس راولم ځکه د الله تعالی سنت دادی چې ته د هغه نیکانو لار باندې روان شي د دنیا کیفیت به هغه کم چې د نیکانو زمانہ کې وو دا سنت الله دی ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا د تبديل معنا دا چې هغه ځای پکې بدون ناراضي د تحویل معنا دا چې دې الله تعالی ډایورشن نه ور کوي هغه ځای تبديل چې تقاضا د یو شی دا خدای هغه تستاب کو دې ځای تحویل چې شیخ دنیا تراکوس خو الله تعالی تانه واړو په بل روډ ور واچو صحیح د موټر وې نه واغسته بجټي روډ ور واچو الله تعالی فرمایي زدا کار نه کوم نه خو الته تبديل نه دی ځای تحویل فطرت it will take its course دا بخپل معامله سر ترسي دا الله تعالی فطري قوانين دې کې بدلون ناراضي نو کدايه فطرت دی چې مجرم له سزا ور کوي نو دایم فطرت دی چې نیک بنده له خیر او برکت ور کوي نازیدانو بس خبره مختصر ده چې دا اسلاف او طریقه باندې کله مونږ تلګ روان کم خیر چې په هغه زمانہ کې وا خیر بده دور کې کم برکت چې هغه دور کې هغه برکت بده دور تراشي نازیدانو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم او ایمان والو د الله بندګي کوي او ایمان والو سجده او رکوع یعنی منزدا کوي وافعلوا الخير خیر کوي وافعلوا الخير شاه منصور شیخ سید الله تعالی غریق رحمت کی چا بسدوات مغستا به الله تعالی زمون دي مرګري له خیر ورکی یو سړی به چې زما واده نشتا وی الله دله خیر ورکی یو سړی وی زما بچی نشتا وی الله تعالی دله خیر ورکی یو کس وی چې زما روزگار نشتا وی الله تعالی دله خیر ورکی ما ورته ځل ذکر وکړ مې چې دا خلک دا غواړي چې تاسو دعا کې هم دغه متعلقه شی ذکر کړئ چې الله دله خزه ورکی الله دله خزه ورکی نو مرګریا زمونږ نظر کوتاه دی زمونږ نظر کوتاه دی زما نظر کې دادی چې دا خزه کما ته ملاو شه دا خیر دی خو که خزه ولا خدای ورکړه مولا سي د ګرین نیولې کې نه پاسي دا خو به ډېر لوی شر دی نو اذا الله تعالی چې خدای دله خیر ورکی نو که خیر خزه کې نو خزه ولا ورکی او که نه خزه کې نو بیا ولا نه ورکی د قرنګي بچي کاغه کې خیر وینو الله ولا ورکی او کنه بچی کې خیر وینو بیا الله نه ورکی نو بس همیشه الله تعالی او به زماره دی فلسفه یو تایید قران کې موجود دی مېجی غسنګ او منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله مونږ ته تعلیم راکړي مقامات متبرکو کې الله نو غواړي خدای دنیا کې حسنه راکړي سو سپیسیفیک شی نه د ذکر کړي حسنه راکړي $1,000,000 حسنه راکړي یو لوی بلډینګ حسنه راکړي یو لوی بزنس حسنه راکړي یو لوی منصب کله دغه منصب د وجه جهنم کې اوپروتي کله دغه بلډینګ د وجه جهنم کې اوپروتي کله دغه جایداد او پراپرټي د وجه جهنم کې اوپروتي نو بیا خیر خو پکې نشته بیا خو خالص شر دی نو الله نه حسنه وغواړه نو کته د پاره په $100 کې خیر نو $100 بدل کیو که $50 کې خیر نو $50 بدل کی عزیزانو ناز میں کو استاد خدمت کی کہ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم او ایمان والو سجده کوي رکوع کوي بندگی کوي در خپل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خیر کوي یقینا بتاسو کامیاب شئ خیر کوي یقینا بتاسو
اوس ار یو سره to some extent or even to a greater extent هغه په دې پوهیږي چې خیر څه ته وایي په دې پوهیږي چې خیر څه ته وایي زمونږه زمانہ نسبتاً خوا نسبتاً بیگانه بلش په پیښورونو سره کې نو مورته تاسو خو سټوډنټان بادشاہان یې مې مونږ سره چې 50 روپۍ به وي ناغه بم د کمرې دوه ملګرو سره شیر کړي چې سره پیسې نه وي مونږ وې ز 15 به کو نو زمالک ما ته بشل پاتې شي او تاسو دواړو 15 خو ما هغه د خیر او برکت زمانہ وا په 15 روپۍ ډیر شي کېده اوس په 15 روپۍ پیاله یې نکېږي چې صحیح چا اسکین به 15 روپۍ نکېږي عزیزانو بعد زپدغه یو ایرپورټ کې دا یورپ کې په یو ایرپورټ کې چرته چای پسې ګرځیدم ای خو کافیس کې نو یو ځای مې چای پیدا کړه نو ما سو پیسې شوي نو وی 15 یورو سوره 15 یورو نو بیا ولا په 120 کې ضرب ورکړي نو په 600 روپۍ شو ځکه دنیا نه برکت ختم شه دنیا نه خیر لاړو یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم او ایمان والو اسجدوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم رکوع کوي واسجدوا سجده کوي اوس عزیزانو منځ خو یوازې د رکوع او سجدې نه عبارت نه دی خو خدای د مو ذکر پر رکوع او سجده زکه وکړه چې دا د اعلی درجه تواضع او عاجزی د الله تعالی ته اعلی درجه تواضع او عاجزی الله تعالی ته رکوع کني اسه خو مونږ لاسم پکې پورته کو قیامم کو قراتم کو بیا کینهم بیا کین خو ولاړه څه شي ولاړه تلاوت کول ناستا دا د منځ سره خاص نه ده خو رکوع او سجده دا هغه افعال چې منځ سره خاص دي هغه افعال چې منځ سره خاص دي او دغه افعال سوای د الله نه د بل چا وړاندې کول دا شرک فائدہ کوي چاته احتراما قدرتل یا په ولاړه چا وړاندې تلاوت کول دا بندګی نه ده در دې بندګی نه ده خو چاته وړاندې کیدل دا بندګی ده د چا وړاندې سجده لګول دا بندګی ده او دغه وجه چې الله تعالی د جنازې د عبادت نه رکوع او سجده دواړه ساقط کړی دي نه د خمونس جمله پری ریکویزټس او شرایط هغه دي کوم چې د منځ دي مونږ چې موږ کو پاودس کې کو به ودس کو لږ زور سره د موضوع سره خپل تحقیق ته چې پکم مسکی رکوع او سجده نه هغه به ودسم کول شي نو دا هغه خپل تحقیق دی او چې کوم شی مونږ دی هغه به ودس نه شي کولای نازیزانو عرض میں کول تاسو خدمت کې چې اوس جنازه د مونږ زمونږ ورته وو صلات جنازه څو ورته اوس چې کله تاسو صلات او مونږ ذکر کنو زین ته فورن دا تصور راغی چې دې کې به ولاړی بیا به ټیټی دلی بیا به سجده کولی بیا به اخر کې ناشتي او چونکې دلته ډډ باډي مخه ته پروت ده یې مړ مخه ته پروت دی نو الله تعالی فرمایي قیام خو ټیک دی ولاړ خو ټیک دا سشه ویل هم ټیک دی خو ټیټی دل د مړی وړاندې دا شرک دی سجده کول د مړی وړاندې دا شرک دی او د ولانه نه نیغ پنیغه ناس ته تتل یا سبحان الله دغه به اعلان کول پکاري ځکه چې دا تلفظ ثقيل دی ډیر د ولانه ناس ته تتل دا ډیر لوی ثقيل کار دی لہذا الله تعالی د دغه ثقل د وجه ناس ته نه ډراپ کړه او د رکوع او سجدي خصوصي طور د عبادت سره تعلق د وجه رکوع او سجده هم دواړه ډراپ کړل چې دا کار بس پولاړ خلاص ک الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله عزیزانو د رکوع د سجده تعلق خالص بندګۍ سره دی سره دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عربو یو قبیله باندې تیرېدو د قبیله سردار ته خلکو سجدي کولې یا ټیټېدل یا سجدي کولې دا الله پیغمبر نه صحابه تقاضا وکړه کړه تعظیم معنا او مفهوم دا وی چې لوی سړی ته سجده کول دی هغه ته ټیټېدل دي فانت حق ان يسجد لك فانا لوی سړی خو دنیا کې بل نشته محمد رسول الله ونه سړی دنیا کې بل شته لږ زور سره کدا تصور دی موږ چې او ممکن د چې وی ایمان دې ختمي ځکه د ایمان تقاضا ده محمد رسول الله بده الله مخلوق کې د ټولو نه اعظم ترین شخصیت منی
هغه به عقیده لري چې دغه د بنده دنیا کې خدای بل نه پیدا کړي. فالذین آمنوا به وعزروه، فالذین آمنوا به وعزروه. ډیر لري مزه د خپل نږدې امام سیوطي ته لاړ شي، هغه وی وعظموه، هغه وی تعظیم دی، تعظیم دی. او د تعزیر ته هم تعزیر زکوي چې دا د الله تعالی د قانون تعظیم کول دي، ځکه پکې انسان ته سزا ملایږي. نو قران کریم فرمایي الذين آمنوا به وعزروه ای وعظموه. کوم خلق چې د پیغمبر باندې ایمان ساتل دي او د عظیم منل دي، د عظیم د دنیا ټول عظما چې راجمه کې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د ګرد برابر هم ندي. دا عقیده لري. عزیزانو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ناغوی تقاضا وکړه چې فانت حق ان يسجد لك، او دا الله پیغمبر کړه تعظیم معنا دای چې ادنا اعلی ته سجده کول شي. بیا خو ته ډیر اعلی مونږ ته اجازه راکړه چې تا ته سجده کوو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد، که زما پمیشن کې زما دل کې ذره برم دا گنجائش چې ادنا اعلی ته سجده کول شي، لا مرت النساء ان يسجدن لازواجهن، ما بخذو ته حکم کړو خپل خاوندانو ته سجدي ولګوي. ما بخذو ته حکم کړو خپل خاوندانو ته سجدي ولګوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې مخلوق ته سجده کوله نشي، امتی پیغمبر ته سجده کوله نشي، ابو بکر رسول پاک ته سجده کوله نشي، اولاد والدین ته سجده کوله نشي، خزه خاون ته سجده کوله. اوس خبره ده صحیح چې خاون خزه ته سجده کوله نو ټول کار کولی شي، خو خاون خزه ته سجده کوي. ځکه عزیزانو مونږ ټول مغرب زده شو. تاسو اوسېږي خو مشرق کې په تصورات مو ټول مغربي دي، اوسېږي مو مشرق کې په تصورات مو ټول مغربي دي. عزیزانو تاسو دلته کوشش کوئ چې مغربي به څنګه ښکارم، چې پینټ واچوم، کوټ واچوم، ټای ولګوم او ځان خدا سي کرخره کوم چې داسې مغربي غو نه ښکار شم. سي ترقی یافته څه شي ترقی یافته او الته دیندار خلک دا کوشش کوي چې په دې خطه کې به مشرقي څنګه ښکار شم، دې خطه کې مشرقي څنګه ښکار. مانه کله کله څه تاسو کې تاسو تکلیف نه ما ته نور خو هیڅ تکلیف نه، خو بس یو ریکارډ دی دا غي د وجو تکلیف راته چې ایرپورټ تراشم نو غي مې کېنه یو 2 غنټه، اې مې کېنه یو 2 غنټه. نو خجی ته چرته زی نو زوین دالې ټیکټ کې لیکلي چې چرته ده نو اتبال تسکه نو مې دې کړت خو مې دکړو غلو ته اراده ده. نور کله خو مې سم بیان کوم یا تفسیر کوم یا حدیث کوم، خو مې دې کړت مې لیک دکړو غلو ته وینه چې اسه ته بچا سره ملاويږي. نو مې دا خو ماته هم پته شو څوک راغلی التناس نو خای ټول سره ملاويږي، مې ته ټول ته خبره کوم. نو مې صرف دغه تکلیف پیراته هغه د ګورنمنت او د سټیټ خبره ده، خو مې د عوام الناس طرف نه ماته چرته تکلیف نه ملاو شوی، بلکې مې زه خو په ایرپورټ کې کوټ مې چولې نو هغه وباسم اکني همیشه صادر ویرا سره، نو چې د منځو وخت داسې لګي او کار نه تلار شم صادر التواچوم. بیا په دې حواله باندې هغه خلک دی په دې پوېږي د سړي لګیا د عبادت کوي. نو لا سوره کسان چې ناس دي هغه داسې ګم سوم شي لکه چې خلک یې شبني وای نو look at him he's worshiping، د سړي لګیا د عبادت کوي. ای که خاموش کیم یو بل he's worshiping د عبادت کوي. نو الته خلک دا کوشش کوي چې مشرقي بسنګ ښکارا شم، او دلته خلک دا کوشش کوي چې مغربي څنګه ښکارا شم. ببي تفاوت راز کجا استابه کجا بار تو دیر. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لا مرت النساء ان يسجدن لازواجه، کذا ما په دل کې زما په مشن کې ذره بردا گنجائش وي چې انسان ته سجده کول شي، نو ما بخذ ته حکم کړو خاوندانو ته سجده ولګوي. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم انسان ته سجده کولې نشي. اوس عزیزانو که تاسو خپل خطه وکړه او بیا خصوصا دې اٹک نه ورپورې شوي، خصوصا
دی اٹک نور پور شي چې په دې قبرونو باندې کم حشر نشوي بیا کې انډیا ته لاړی هغه ته په قبرونو چې کوم حالت وي وګول بغوت ورل چې یا الله دا خلق هغه چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله آیا محمد رسول الله مونږ ته دا قسم دین او دا تصور را کړی دی ولنه حالی شکوه کړی دا چې کرے غیر گربت کے پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کلی ہے یہ راہ عبادت کرے جس کے جی بڑھ کے چاہے هغه چې دقه کارونه که نور څوک نه مونږ دا مشرک دی مونږ دا کافر دی نو چې کوم شی د کافر د پاره ناروا دی مسلمان د پاره دا جایز دی کاغه سټیچو ته کته کیږي پورته کیږي نو مونږ دا مشرک دی او کوم خبر ته کرته کیږي پورته کیږي نو بیا مونږ چې مشرک نه دا اسلام د عقیدت ته دې سره د عقیدت هیڅ تعلق نشته دا شرک او کفر دی دې نه ځان بچ ساتي الله دې مونږ ټول بچ کی ټول امين وایي نو اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجدے کوئ وعبدوا ربکم د خپل رب بندگی کوئ وعبدوا ربکم دا نو فرمایل چې اعبدوا الہکم سورہ البقرہ کې وګورئ لومبره خطاب چې الله تعالی کوي فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم باید چې ویلو چې اعبدوا الہکم باید چې ویلو اعبدوا د کلمې تقاضا دا و مونږ لا اله الا الله خدای نو و چې اعبدوا الہکم وی فرمایل اعبدوا ربکم ذکر د دنیا ټولو نه زیات شرک چې کیږي هغه پر ربوبیت د بارے کیږي د دنیا د ټولو نه زیات شرک چې کیږي پس کیږي پر ربوبیت د مونږ څوک مالک ګڼو خپل څوک رزاق ګڼو خپل بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے علامہ فرمائے نگاہ فقر میں شان سکندرے کیا ہے خراج کی جو گدا ہو خراج کے جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لگ باید چې ځان انالایز کو لگ باید چې په خپل ځان باندې یو تحقیقی نظر واچو چې دا زکم حرکت کوم دا چرته مشرکانه حرکت خو بنی دا چرته شرک او د کفر باعث خو بنی عزیزانو مونږ خو چې مولا سره په سیاسي میدان کې هم مرګرتیا کوو نو نظر مو په سبل شي لګیدلې سبب دې نه علای په خی کمیشن به ماته ملاويږي نو ته بیا هم دا وایي چې تذکر الله لپاره کې ته په دا کتاب سټمپ چې لګی دا بیا الله لپاره لګي لږ زور سره وایي صحیح او بیا د بدقسمتۍ نه چې مولا په حکومت کې راشي او تاسو دا کوم حشر وکړي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا سه امیانم مولا نشي په ګنګالم بوله لکه مولا چې مولا لمبي صحیح دی په استدلال لمبي څنګه لمبي په استدلال لمبي او اله پری چې کافر کی د خدای خاطر کوي خو چې د چا مرګرتیا کې د دین په حواله بس د دین په حواله باندې مرګرتیا او قانون رسول لسانوي حیثیت ورکا او چې کله د هغه اولین حیثیت ورکو ستاسو د سټمپ لګول په کتاب دا شرک دی ستای دا د پیغمبر جنډو چتول چې تکي دا شرک دی ځکه ته د الله د پاره وچته نه ته د مرګرتیا د الله د پاره نه کې اوس ازیدا زمونږ د وفات ته خدای دې وبخي یو غریب سره ما ورته وی ما ته بداسه کې چې استعماله وځي ما وی چې لګ ډیر راغب شي لګ ټایم ولګي نو خبرې د موس اصلاح به وشي د موس تصحیح به وشي تاسو وخت لګوي کنه صحیح مونږ لګیایو همیشه د یو بل اپریشن او سرجری کوو هغه لګیای تاسو په داسې وخت ځای کوي زنده باد مرده باد صحیح او تاسو لګیای هغه پسې دا دوی اسې وخت ځای کوي بستری پوګه کړی د کلی پکړی ګرځي او زمون ټول ځوان په دې کې ځای شه ته لګیای غل بیړه غل کې غل جاره تعالی بیړه خدای خاطر کوي خود دین میدان کې سوچ چم دینی کار کوي داغه تایید وکا داغه مرګرتیا وکا چې الله تعالی شاه منصور شیخ صاحب الله تعالی غریب رحمت کی جماعت راغی ورته ویجی دواره تو کوي
وی دعا راته وکړي شیخ صاحب ورته دعا وکړه وی الله تعالی تاسو له ډیر برکات درکړي الله تعالی تاسو له ډیر خیر درکړي الله تعالی تاسو له ډیر خیر وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحابه هغه چې ورسره الله اسمه لاول شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته مرګري مونږ ګرځي دي نشو مونږ هم تاسو سره یو مونږ ګرځي دي نشو مونږ هم تاسو سره یو نن مولا د فرعونیت په دومره لوی ډیری ناشته صحیح چې دغه جماعت والا ساده مسلمانان دا ورته راشي دی ورته داسې ګوري لکه شودر ته صحیح داسې بند ورته ګوري داسې اوسګار خل دي داسې اوسګار ځامن دي د خدای خاطر وکا تم ولد موس اسلام کې مولانا الیاس دا چلتا پھرتا مدرسه ور جوړه چې موږ د مسلمان صحیح شي هغه ته نه دی نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ایمان والو رکوع کوئ سجده کوئ عبادت کوئ د خپل پروردگار او د خپل رب نو ما تاسو ته وایي چې ټول لوی شرکی په ربوبیت باندې کې ټول لوی شرکی په ربوبیت باندې کې ما دې مرګونو تفسیر کوي ما الحمدلله رب العالمین ما دا الحمدلله دا کانسپٹ چې الله تعالی ورکو دا انټي امپیریالیزم تصور دی او رب العالمین دا انټي کیپټالیزم تصور دی الحمدلله ټول تعریفونه د الله د پاره دي د ټول نه لوی امپرر او لوی بادشاہ او لوی کینګ څوک دی د بل چا د کینګ شپ او د بادشاہي تصور نشتا رب العالمین د ټول مخلوقات پرووایډر او رزاق څوک دی د کیپټالیزم تصور ختم کو اوس مونږ د کیپټالیزم په داسې بلا باندې اختیو یا سبحان الله د غریبانو سره خدای والي مالدار ته بداسه نیک نه ګول لکه سپېچ ناشتي چې ګوره کده نو څه شي پریوته مارا اوچت کو مالدار ځکه مالدار چې هغه نشه نه پریوزي هغه په سټیج باندې وای د ملک نه به غریب او غریبي ختمو سبق کمال امرګتیا وکړه نو ته به ملک نه غریب او غریبي ختمه دا تصور هی غلط دی دا تصوری غلط ته غریب او غریبی ختمول ما تصور دا ور کول پکادي که زما مرګرتیا موکړه زبر د ملک نه امیر او امیری ختموم چې څو پورې امیر او امیری نه ختم غریب او غریبی نه ختميږي څه کاږي ځانو دا غریب د دې وجه چې امیر شوی دی دا هغه امیر داسې ونه خپونه کاکالو نه کتا خوشا خدای دې به خو باسه کوم ځای خدای خسن استی نو کاغه دې کتره کوس کندې بل وخېټه کې څه ورواچي نو قران کریم فرمایي چې الحمدلله رب العالمین تعریفونه ټول الله لپاره دي ځکه بادشاہ یوازې الله دی او ما تاسو ته په تفسیر کې چې الحمدلله دا دعوا ده دا څه ده دعوا ده او دعوا دلیل غواړي او کوم دلیل غواړي چې کلی تور منطبق کیږي په دعوا باندې چې تقریر کوم ګرځي جزاک الله دا امیر محمد مولوی صاحب یا سبحان الله دا زموږ مرګره ده دا صدر صاحب دلته مرګري پوره دوره کې پات نو د امیر محمد مولوی صاحب مشکات مو وینو نو په مشکات کې حدیث راغی ناغه وخت مونږ سمولیانو ډیر په مخالفت کې د ضیاء الحق صاحب مرګري او مونږه کافر کړیو نو دیم غریب ډیر غوسانو چې زمونږ د استاد خو دې مولیانو کافر کړی دی ادا خو ډیر زیاتې کوي نو ما حدیث من فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم ونوم العالم خير من عبادت الجاهل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د عالم سره خوب د جاهل د عبادت نه بهتر دی نو ما په کې تعویل کوم ځکه د عالم عبادت یا بدا مقدمه د عبادت وی یا بدا تتمه د عبادت وی مقدمه د عبادت چې د ځان تیاری ځان ریفرش کوي چې به بردینه بعد بندگی کوم دا تعلیم ورکول بندگی دا نو دا مقدمه د عبادت دا ونکتو ما قدموا واثارهم مقدمات د عبادت الله تعالی په عبادت باندې محسوب کوي او یا به د بندگی کړي تدریس به کړي ستړي به او بیا به آرام کوي نو دا عبادت افضل ذکر دی چې د فائدہ ورکړه متعدی انسانانو ته هر چې عابد دی هغه خپل ذاتی فائدہ ګوري خدا عالم لګیاره متعدی فائدہ ګوري نو ما پکې دوه درې تعویلات وکړو نو د امیر محمد مولوی ته مې ما مولوی صاحب دې کې سبل تعویل شته سبل تعویل نو دې خو ډیر غوسه ځکه دی مولانا صاحبانو څو ډیر خاص کړه مې دا کافر دی سیدا کمونست دی دا څه صدر صاحب سي دا کمونست دی ځکه وې د شاه په مولانا سندي دا فلسفي وې د کمونست دی صحیح ناغه دوی غریبانو خفونو نامیر محمد مولوی صاحب وی چې پیغمبر علیه السلام ته پته و چې مولا وی خو سغول بخورینو بس خوبه خده ذکر وی
پیغمبر اسلام ته پته چې مولا وی خو نو خو زمونږ د استاد ته بس غول خوري چې ودینو دا خره ثواب کیږي. نو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی کہ اللہ فرمائے حسن چې استاد میر محمد مولوی سے بارودی راکې نه دیتے يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجدے کوئ واعبدوا ربکم عبادت او بندگی کوئ د خپل رب د الله پر ربوبیت کې هغه سره شریک م پیدا کوئ. بابا فرمایي صد بت و سجدا سو دنیا تا بابا ډیره خبره کړې ده چې سجا بت و تسجدا سو دنیا تا بت پرستی پرستار د دنیا کته مالدار تناسته کته د دار تناسته توقعات ورپوري وابست کړی چې زما مشکل بده حل کړي زما مشکل به اوس کوم مولیان چې وزارت کې فاتیو ستا ور سره دښمنی په دین ده وای قسم خوري ستا ور سره دښمنی په دین ده قسم دې کستا ور سره په دین دښمنی وي ما وې مې زه په خپل په دغه میدان کې پاتې زمانہ په 3 کال کې دنه چا تاسو ته کړي چې تعال ته دینم څه خبر او کړه کنه صحیح لوی مولا چې ومراته زموږ د میټر سو ما میټر خو بو یوړه زموږ ترانسفارمر سو چې ما ترانسفارمر ټول والوتی هیڅ ترانسفارمر نو سپتا ولګیدا چې مونږ هم لګي دنیا پرستان جوړ شي یو خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ ګوریان را واپس شي خیر ده کته خیر ته واپس شي الله تعالی به د مخلوق اصلاح وکي صحیح او کته به خیری کې نو د عوامو لپاره خدا بهترین مستدل دی استادجی چې داسې کوي استادجی چې دا د پښتو ضرب المثل چې امام استاد په مسله باندې نو مقتدی ورپسې یې دیش خالی جگہوں کو پر کرو صحیح شو نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمایا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئے واسجدوا سجدے کوئے وعبدوا ربکم د خپل رب بندگی کوئ اعتماد او عقیده ساته واز الله باندې د اسباب دنیا کې د اسباب مزاولت کوئ خو اسباب د مسبب فزای مو ادروا اسباب د مسبب فزای مو تاسو ګوره الله تعالی خپل کوالټی نیمز یا اسماء صفاتیه زیات تر په سمپل صيغه باندې ذکر کوي په سمپل صيغه خو چې کوم ځای ته د بندګۍ دعوت درکړه دي نو الته کې لفظ رازق نه دی ویل رزاق ویل دی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اوس خدای ته ضرورت زیاده مسرسه کړی دی صحیح مونږ ورته په انګریزي کې الیټیو ایڈجکټیو سو ورته الیټیو ایڈجکټیو چې الله تعالی هغه کوالټی نیم الیټیو ایڈجکټیو ولې ذکر کو ځکه خدای ته پته راځي دا عقیده په هر څه برابر چې خدای پر رزاقیت نه برابرېږي د انسان عقیده د خدای په نور کوالټیز برابرېږي خو پر رزاقیت نه برابر نو دی وجه کله یو ته ټیږي کله بل ته ټیږي او کله د خدای پر رزاقیت باندې تصور په عقیده پیدا شو ته بیا ګوره دنیا بر د خادمه بیا ګوره دا دنیا بر د خادمه ته بیا ګوره د ژوند څنګه تیریږي الله تعالی بیا ډېر غیور بادشاہ دی د خان نوکری چې کینو تاسو پیروای نه پیږي د خدای نوکری کینو بر سپیره کی پکن دا خدای دا خان نوم ډېر کمزور دی قطعنا خو مونږ ځان د خدای نوکر نه ک الله تعالی دې مونږ خپل نوکران کی الله تعالی دې مونږ خپل خادمان کی الله دې مونږ خپل غلامان او خپل بنديان کی او که کله ته د الله بنده شوي الله تعالی به کائنات ستا تابع کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدی دنیا له یو ټوکر ورکو تاتی کو وਹੀ راغما دا به داس پوزه مخې پز مکوانه او تا ته بر روانه قاسم العلوم والخيرات منبع البرکات بانی دارالعلوم دیوبند امام المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د انګریز خلاف جدوجہد کیو سکیو د انګریز خلاف مونږ هم صرف اداغي پر شوریا باندې وړای پوره کوو صحیح نور مونږ جدوجہد ته نه یو تیار کته یاري نه یو تیار بس صرف دقل علی کافی دی مونږ مولانا مدنی صاحب نام لی وایو الکه تعالی شرم درته مولانا مدنی نو مخله مونږ د شیخ الهند تابعدار یو تعالی شرم درته شیخ الهند نو مخله مونږ د مولانا قاسم نانوتوی پیروکار یو انا لله و انا الیه راجعون حضرت نانوتوی رحمت الله علیه د دالوم دیوبند 2.5 روپے تنخواه به د میاشتې غستا سوره پای کې به متانیز اکثر سیواش ناغه به بیا واپس کړ
د دارالعلوم بیت المال ته ابي بیا واپس له د دارالعلوم بیت المال ته. اوس خو الله تعالی دې رحم وکي معذرت غواړم ټول نه خو اکثر داسې مدرسه داسې تجارت لن تبور چې دینه خط تجارت بل نشته لکه د پیره پکې ون وی ټریفیک چلیږي ښا یعنی خساره پکې چرته هم نه کوي موته همیشه فائدہ کې رواني. نو پته ولګی دا چې دا بیا ما به تور روزګار خپل کړي به تور دین مې نه خپل کړي دا مدرسه زه بیا به تور د دې وجه زمولیان ته هم بل پرون نه بل شیخ صاحب تور غلم شاه منصور تعالی ته طالبانو څخه خبره کوله ما ورته خدای ته ووري سکه سبز دکړي صحیح چې لاس دی عالی وی ساتل ني چې لاس دی ورکون کې وی اغستون کې نه ځکه دا اغستل سړی ډېر به غیرت کی دا اغستل سړی ډېر به غیرت کی او مولا د خدای خوخي چې دی غیرتی وي او مولا چې غیرتی وي د الله والا خبره الله لپاره کول شي ورنه د بیا تحفظاتي ضمیر مرګرتیا نه کوي د بلګي بیان بوم کوي خو خلیل زګ راځي خبره نیمه نیمه کې خوري خبره نیمه نیمه کې خوري چې فلانه خفه نشي افلانه خفه نشي افلانه خفه نشي. عزیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کی کہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اسجدوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم رکوع کوئ سجدے کوئ او د خپل رب او د پروردگار عبادت کوئ وفعلوا الخير لعلکم تفلحون د خیر کار کوئ چې کامیاب شي. اوس الله تعالی وې چې دا ستا ډایرکشن برابر شي دا ستا سمت برابر شي دا اوس تا گاډي په پټلای ورواچو چې دا درې کارونه دی وکړل یو دی منځ ځان دې ورته ډیوټ ک نمبر اول نمبر دویم رب دا صرف الله ومنو نمبر دریم عزم دی وکړو چې د نن نه بعد به صرف د خیر کار کوم نن نه بعد د صرف د خیر تنن نه دا عزم وکړه چې نن نه بعد به زه د خیر کار کوم چا پسې به غایبانه تور بد خبرې نه کوم. حالانکه دا یو داسې بیماری ده ټول امت سره د مولایانو پکې اخته دي سره دیندار طبقه پکې اخته دي زمونږ مجلس بغیر د دین نه ګرميږي صحیح زوم کله کله کوم په چا سره راشي زه ورته هم اوس مونږ ستاسو تذکرہ کوله صحیح ناغره ته وای جی بس ماته وای مچ ثواب مې شي مې نه وامه درته ځکه چې ثواب دی ونشي او کنه نو امستا متعلق مو یو داوي ایو مو داوي هغه ته پته چې دا خاصه مزاح کوي صحیح نو زه کوم مزاح کوم دا مولوی سي ټلیفون کی نو ته بلا مولیانو پسې مزاح کوم هي ته وای چې ستا متعلق دا شی ویلي صحیح بهر تدبیر الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير زمون په دې کلی کې وکاکا اوس وفات ته هغه ماته سابق سے ما ها وی دا غیبت ډیر ګناه ده ما جمعه کې بیان وکړ وی دا غیبت ما دا خو کبیره ده دا ما غټ ګناه ده وی بجې خو چې سړیو کې داسې نه پیه خشوي پتر لښي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير خیر کوئ لعلکم تفلحون دې د پاره چې فلاح او کامیابی حاصل کړئ ورپسې فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد اوس دا یو داسې لفظ دی یا سبحان الله ټول دنیا په ویرخته کړی دا وجاهدوا فی الله حق جهاد وجاهدوا مسلمان پیجنی کافر پیجنی فاسق پیجنی متقی پیجنی عیسائی پیجنی یهودی پیجنی صحیح ده د کوم د اطلاع سم یونیورسيټي کالج ته یا سېګاګ ورچرته بیان د پاره لومبنه سوال راځي ها لومبنه سوال چې کوي څوک ناغه سوال یې ده what's the concept of jihad in Islam صحیح چې دا د جهاد تصور په اسلام کې په دې بلک پوهه صحیح نو بیا ځال ته ایثر جهاد خو نه کوم چورتان چې بس جهاد دی ته وې دی خو کده مرای صحیح زه خوایم چې اوس دوی دا کوم ظاهریله پروپاګاندا کوي د اسلام او مسلمان خلاف حالانکه بد خلک نه دي خو دا هغه ځای میډیا په داسې انداز لګیایي چې مسلمان هغه ته داسې ښکارا کړی چې مسلمان یو وحشي درنده دی څه شي وحشي درنده دی او بس دې چې څوک پینې نو ورمنډه کوي په مړی وحشي نظر ته ټول ننبه واملم به کتا خپل ذهن لک صفاک زما متعلق دا تصور خپل کې چې انسان یم زما متعلق دا کانسپټ کلیر کې چې زوم د آدم اولاد زما متعلق دا کانسپټ خپل کې چې زوم ستاغو نه خوراک او اسکاک کو
زما متعلق دا کانسپټ خپل کچ ما کې او عقل دی او عقل استعمالو صحیح نو زوایم کدا کانسپټ کلیر کړم بیا زما په خبره پوه شي او که مخکې نستا په ذهن کې دا تصور چې یا سبحان الله چې لا پټکیم تور والی څنګه چې پټکیم تور والی ما ته ډیرو مرګو وي ته پټکې سپین کا مې دا ما ته ډیر له بغیرتی ښکاری پټکې کله کله وایم خو چې تبار ځون بیا تور پټکې مې دا ما ته ډیره بغیرتی ښکاری خدای به د قیامت حسبان راته وي چې ته ډیر لوی دله سړی وي صحیح ځکه چې تور پټکې دی وجه بدل کې تا ته خطر وا ما ته هیڅ خطر نشته ما مې چرته پټکې دی وجه کله تکلیف کتل نو بهر تدبیر عرض مې کور تاسو خدمت کې چې بیا التا وي ته هم چې کانسپټ کلیر کنو بیا به د جهاد خبره ارته وکم او کستا کانسپټ کلیر نه مخکې نه تازه دا جوړ کړی چې دا درنده خلک دي دا وحشیان دي دې کې اډو انسانيت نشته نو بیا ځاسي وخت بځای کوم نو تا خو چې کوم غوټه ځان سره تړل مولا روم واقع نقل کړی دا وې دی یو بوراو د ګونګټ دوستانه شو ګونګټ پیژنې دا د دې سټونه ګولای جوړي صحیح نو مولا روم هغه وای د بورا او بورا څه کوي د ګلونه بوي نو اوس دې بوراو کتل چیرې دا سړی هډیر لوی تباہ برباد دي ټول اس په دې ګن کې کله ورته شانکی کله ورته مخینه کی او مولانا یو بل واقع نقل کړی دا موږ دنیا وی چې راجمه کو زمون حیثیتم د دې ګونګټ ته هغه وای ګونګټ دوره غټه ګوله جوړه کی ټول اس پزان ستړي کی صحیح او دوره بهترین انداز سره ګول کړی هغه او چرار غړی نو کله ورته مخ کې نشي ځان په سیراخ کی او کله ورته شان شي نو په مخ کې ولا ټیله ور کوي صحیح اوس هغه دې حرس غلطي چې دا ګوله د سوره غټه کړه دوره پکې خیر دی خو بیا په ذهن کې دانی چې آیا دا زما د کور دروازه کې نه نوته شي اکه نشي نه نوته نو مولانا روم وای چې دا دومره ځان پستړی کی چې هغه سړی ته ورورسي نو کله ودنکی سړی ته راخ کیه اوس هغه د سړی دوره غټه ده بیا ورپسې بار راوځي نو د شانې ټیله کوي بیا پکې نو ورنو ما خام شي په ستړی ستومانه د سړی ته ورننو دی شیته نه بار پاتې شي مولا روم وای با موږ دنیادارم د خدای په قهر دغه سیخته یو لګیاوی دا غونډاره جوړو بس چې قبر ته ورننو کوشش کوو چې یا مو ځان پسې راکړې یا مو ټیله ولا ورکې دا بنگلا را دن نشوي دا دا موټر را سره را دن نشوي او دا بانک بیلانس را دن نشوي بس په سړی پاسوله کې ورننو یو ګولندر دی بهر پاتې شي مولا روم هغه واقع ذکر کړی دا چې د بورا او د ګونګټ دا غوي دوستانه شو نو دې بورا ورته چې مرګریا ټول عمر دې په دې ګن کې تیر شو زراده چې د باغ او د ګلونو سیل در باندې وکم نو دې ځان سره بوت نو ورته دا ګلاب دی دا چمبیلی دی دا فلان شی دی دا فلان شی دی دا فلان شی دی ټول ورته په مختلفو ګلونو وګرځو به ورته وي سخن دې درک بوې خو وې د څه شي بوې ورته وي دې ګلونو او ورته ما خو د ګلونو بوې نه ده کتل وستاس په می باندې وینه ما خدان سره شعر راوړل د خپل امين یول دي ما خدان سره خپل شعر راوړل دي هغه مې نیول دي مونږ هم ځان سره خپل شعر ساتل هم دې پېس په می ته نیول نو ما غیته مې دا شعر سپې مور لګلري کوي چې زه یو نوې ګل درکم هغه بوې کا نو کوم ځای درکو ستاسو کانسپټ کلیر شي الله تعالی فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهده کوي فی الله عام مفسرین ماتیره جمع ویلو چې ورته مقدر وباسي فی سبیل الله ورته مقدر نو باسم ورته مقدر نو باسم وجاهدوا فی الله نو اهل تصوف هغه ورته وی سیر فی الله او جاهدوا فی الله د دې مصداق څه دی سیر فی الله د تصوف په مراتبو کې یو مرتبه ده د ډول صوفیان ناس دین بیا پته باندې پوي کوي وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمائے مجاهده کوي فی الله په الله کې مجاهده کوي په الله کې دا لفظ سبیل مضاف هم دې ځای حائل نکو چې دا د جهاد تصور دومره حساس تصور دی چې دې سره لک شی بل خلصي نو دا جهاد د جهاد نه اوزه سبل شي ته جوړ شي ځکه تاسو اصول فقہ کې ویل دي چې جهاد فی نفسی خکار نه دی خکار دی ځکه وای دا تعذیب د عباد الله دی او تخریب د بلاد الله دی تعذیب د عباد او تخریب د بلادو دا خو عقل منوي چې خراب کار دی خو بیا د مجاهد دور لوی مرتبه ولیده
بیا د شهید دومره لوی مقام ولیدي بیا قران کریم کې الله تعالی دومره تعریفونه ولیکي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولی فرمایله وددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وكما قال عليه الصلاة والسلام دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تودد دا حضور علیه الصلاة والسلام تمنا دا دې لپاره ولیدا ځکه چې هدف او نیت او مقصد دا ډیر غالي دی لتكون کلمه الله هي العليا چې د خدای کلمه عالی شي څه شي چې د خدای کلمه عالی شي لتكون کلمه الله هي العليا چې د الله د دین بول بالا شي او د ظلم خاتمه وشي ما تیر نمبرم تاسو ته ویلو غالبا تاسو بیا دي چې د سلور او مو په نسبت باندې د جهاد اساسي علت دی دفع د ظلم او د حرابت څه شي دفع د ظلم او د حرابت ځکه ظلم دا ظلم د خدای ته ناخوښ دی ظلم دی خدای ته ناخوښ دی حرابت بلا وجه دا ظلم د خدای ته ناخوښ دی نو الله وایي کوم ځای چې ظلم کیږي تدارک وکړه کوم ځای چې حرابت در باندې چا مسلط کا تدارک وکړه دا شی په هغه ځای باندې ودروه نو دا شی موضوع ډیره حساسه ده دی وجه الله تعالی جاهدوا فی الله و جاهدوا فی سبیل الله او نوې چې وجاهدوا فی الله حق جهاد او سنس دومره وسیع دی عزیزانو ما تاسو ته وې چې څه خلک هغه بیا لګیایي چې دا جدوجہد د مجاهدینو دا ډیګریډ او دا مخ پکته راوغورځي او خلکو ته سپک ونخکاره کی هغه وای د ټول نه جهاد د علمي جهاد هغه ټول نه جهاد د قلمي جهاد هغه ټول نه جهاد د نفس سره جهاد صحیح او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر نو ما کدا کانسپټ وینسی جایزم وی خدا خبره پیغمبر نه کړی صلی الله علیه وسلم اخو تابعی عالم د ابراهیم ابن عباله رضی الله تعالی عنه دا قول دی ابراهیم ابن عباله یې زمون په سر سرغو لوی عالم د ابراهیم ابن عباله په محدثینو کې دی او تابعی عالم دی دا قول دی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر خو مرګری تی چې په کومه اراده باندې وا اراده ډیره غلطه ده صحیح ته د جهاد مقام او مرتبه ختم ورغواړي لہذا فسعيك مردود عليك استاد سعي استاد کوشش دا پتا باندې مردود د مونږ په مخ ته ورځو عزیزانو نو اوس عرض مې کوستا حضرت ابن قیم رحمت الله علیه د جهاد انواع کلی سلور یو تاغوي جهاد مع النفس دیم تاغوي جهاد مع الشیطان دیم تاغوي جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع او سلورم تاغوي جهاد مع الكفار والمنافقين سلور جهاد مع النفس او د دې سلور درجه دي او دا سلور واړه درجه دا په سوره العصر کې ذکر دي چرته ذکر دي د سوره العصر 4 نکاتی پروګرام دا جهاد مع النفس دی دا څه دی جهاد مع النفس دی چې والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ تعالیٰ فرمائے قسم میں دے زمانہ بانے انسانی تاریخ بانے ذکر زمانہ بغیر دے انسان نہ قدر و قیمت نشتا دا دنیا دا قیمتی شو چې خدای انسان پیدا کړ دنیا قیمتی شو چې خدای انسان اوس کتا دلته په جمعات کې نه وای زماره دی بیان هیڅ قدر و قیمت نه ته به دیوالونو ته لګیاو زماده خبره قیمتی شو ستاسو موجودګۍ سره ستاسو حاضر سره د دنیا قیمت پیدا کو د انسان موجودګۍ سره صحیح نو دی وجه زه مفهوم متعین کوم د عصر چې دا انساني تاریخ دی زمانہ معنا انساني تاریخ نو الله تعالی په تاریخ انساني مې د قسم وی والعصر قسم مې د په انساني تاریخ باندې ان الانسان لفی خسر چې یقینا ټول انسانان خساره کړي یقینا ټول انسانان خساره کړي الف لام په انسان کې کوم الف لام دی استغراقی دی که جنسی لیکل بیا خبره ګډه وډه ده که جنسی لیکل بیا د خبره ګډه وډه شه ځکه د انسان ماهیت ته خساره نه دی د انسان ماهیت ته خساره نه دی او بیا به استثناء نه صحیح کیږي که ماهیت له خساره شو نو بیا شی ته څنګه مستثنا کې ځکه ماهیت ته انقلاب راځي نه ماهیت بیا بدلیږي نه والعصر ان الانسان زچدلتهم تفسیر به مې نو سمولیان صاحبان پته نشته اگزام کې یو شعر راغلی نو وی هغه قران کې ټول طالبانو ته منطق او فلسفه ښيي
صحیح. نو ما قرآن بغیر د منطق او فلسفې نه ځکه نه صحیح. خو البته دومره دا چې د دې نزول په زړه پکار دی. څه پکار دی؟ په زړه. علامه وایي چې زه تهجد نه بعد ناستم تلاوت مکو. څه مکو؟ نو پلان مې داسې کمرې خوا کې تیر شون لږ ساعت ودرېده. نو را له आवाज راکې اقبال به مایجی رامنډه مې کړ چې شپکه بابا ته تکلیف پیښ شي. وی اقبال به ماوی جی وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. سمرا خسته جمله. جب تک صاحب کتاب کی طرح محمد رسول الله چې دا قران دکو پسیز دکو وزړی اغست. وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. کوشش کرو تمہارے دل پر نزول کتاب ہو جائے. او چې علامه مهنت وکړو یو شعر وی ډیر قیمتي. ځکه ما اوس د مرګري ته وی ما علامه تفسیر کبیر او تفسیر کشاف دا سبقن ویلو د خپل استاد نه. کبیر او کشاف دواړه سبقن ویلو. خو چې بابا ورته دا خبر وکړو کوشش وکړي چې د ځل باندې نزول کتاب شروع شي. نو بیا یو ډیر قیمتي شعر وی چې تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے ناراضی نصائب کشاف. چې سو پورې په ضرورت نزول کتاب نه امام رازی ستا وغدا کولا ور شي نه جار الله زمخشری ستا وغدا کولا ور شي. او کله په ضرورت باندې نزول کتاب شروع شو بیا به الله تعالی تا القامی نقطې په قران کریم کې درخی. حافظ جی راجبه خبره کړې ده چې عروس حضرت قرآن کا باغا براندازد عروس حضرت قرآن کا باغا براندازد کہ دار الملک ایمارا مجرد بیل دزغوغا وی د قرآن ناوی دا خپل مخ آغاز اخکارا کئی چې د ایمان مملکت زړو د ایمان مملکت زړو دا د خواهشات او د ګندګونو پاک کې نو بیا قرآن غسړي ته خپل مقیمات وګوره صحیح. او کدا زړه په ګندګو ډکی قرآن ته نه پرده کوي. د لګیاي وای تفسیرونه ګوري هیڅ په پته نه پوهیږي حاصل څه دی. علامه وی چې تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے ناراضی نصائب کشاف. نو اللہ تعالی فرمائے وجاہد والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم دے تاریخ انسان باندې یقینا ټول انسانان لفی خسر پلو یا خسارہ کی دی. لفی خسارت عظیمت لفی خسارت عظیمت والعصر ان الانسان لفی خسر. خسرہ گردان بھائی نو گردان صغیر وایا خسرہ یخسرو. خسرہ یخسرو اوس مصدر به سره راځي. خسران خو مصدر ثانی دی. خسرہ یخسرو خسرن خسرن نه خسرہ یخسرو خسرن حسبا یحسبو حسبا. خبرونه پوښي بیا الته حسبان دلته خسران دلته حسبان دلته خسران. بیا په کار دی چې دلته خسر نه ویل لکه څنګه چې دلته خسر نشته. دا په کار دلته خسر نه ویل چلته خود نو دې ته مونږ حاصل بالمصدر وایو. به خسر ته بیا څه وایو؟ حاصل بالمصدر وایو. دا اصل مصدر نه دی دا حاصل بالمصدر دی. والعصر ان الانسان لفی خسر. التنوین پکې د تعظیم لپاره دی چې قسم دې انسان تاریخ باندې یقینا ټول انسانان په لوی خساره کې دي الا الذين امنوا مگر هغه کسان لا امنو چې چا ایمان راوړل دي. چې چا ایمان راوړل دي نو عقیده دا لومبنه جهاد دی. اصلاح د عقیده د زور سره اصلاح د عقیده دا لومبنه جهاد دی. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اعمال صالحه. دا دویم جهاد دی. اعمال صالحه دا دویم جهاد دی. وتواصوا بالحق دعوت حق طرف تو کول دا دریم جهاد دی. وتواصوا بالصبر په دې میدان کې مصائب او تکالیف برداشت کول دا سلورم جهاد دی. دا د جهاد مع النفس سلور درجه. سورہ العصر کې ذکر دی جهاد مع النفس
سلور درجه. نمبر اول د عقیده اصلاح، لومبنه جهاد دی. د عمل اصلاح، دویم جهاد دی. دعوت ورکول حق طرف ته، دریم جهاد دی. مصائب باندې صبر کول، سلورم جهاد دی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. او حافظ ابن قیم یو منه لیکل ده، هغه منه زما ډیره خوخه ده. هغه وای د سوره العصر، د سوره العصر پرانا کې عالم ربانی قران کریم کې الله تعالی د يهود ذکر کوي، والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله. والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله. هغه رباني علما څوک دي یا رباني عالم څوک دی؟ هغه درې کوالټي دي لازمي دي. څو کوالټیز؟ ایمان خو به وي پکې، مسلمان به. هغه لومبنه کوالټي دا ده چې دې ځان پوي کی په دین باندې. دویمه کوالټي دا ده چې دې عمل کوي هغه باندې پخپلا. او دریمه کوالټي دا ده چې دغه عمل ځان پورې خاص نه کی، نور ته اوخه یو غي کنوینس کی چې کار صحیح. نو کدا درې کوالټي په یو مناسب کی وی نو دا ربانی عالم دی. تاسو څه دي؟ دا ربانی مولا دی. او کدی درې کوالټي کی یو پکې نه نو بس دا مولا دی. بیا تاسو څه دي؟ دا مولا دی. افغانستان کې یو خطري ورته بیا د عملا وای، بیا د عملا دی. صحیح، د عملا نیم کړه مولا دی. نو بیا د عملا دی. عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چې الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانه قسم انسان تاریخ باندې یقینا انسانان ټول په لوی خساره کې دي مگر هغه څوک نه امنو چې چا عقیده صالح کړي دا. لومبنه جهاد. وعملوا الصالحات، عمل صالح کړه دې. دویم جهاد. وتواصوا بالحق، دې طرف د خلکو له دعوت ورکړي. دریم جهاد. وتواصوا بالصبر، په دې میدان کې تکالیف پرازي، مصائب پرازي، مشقتونه برداشت، ځان تر صبر او استقامت درس ورکړي. خپل میدان پریدینا. شاه منصور شیخ رحمت الله علیه سره مې یو ځل ذکر کو، نه ډیر عجیب خبره وکړه. مې مرګریا